بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کدونکو ملګرو، تاسو بخیر خیریت سره کدونکو د پولیس کرایم سین چې کوم جوړیږي، مطلب یو ځای کې یو واقعه وشي، یو ځای کې ډکیتي وشي، یو ځای کې مړی وشي، نو د هغې ځای کې یو کرایم سین جوړیږي. پولیس هغه ځای ته یو گاډي رولیږي، هغې گاډي کې څه موجود دي هغه به تاسو ته ښایو. دا یو گاډی د کرایم سین یونټ دی او په دې کې چې دی نو هغه ځای کې مکمل که تاسو خیال کړي هغه باډي پرته وي، هغې کې هغه چونه واچولی شي، بیا د هغه ځای نه چې کوم شواهد یې هغه راغونډوي. نو دننه ورځو د ګاډي کې ګورو چې یاره دغه ګاډي کې کم طریقې سره شواهد راغونډېږي او په هغې باندې څه کېږي. راځئ چې تاسو ته دغه وښیو. جی څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه، دغه ګاډي تاسو ته ښیم دلته چې کوم ګاډي کې کوم ټیکنالوجي یوز کېږي، نو جنرالي تاسو ته ښیم باقي د دې ټیکنالوجي انټرنل د دوی چې کوم سیکرټس دي خو به الرېډي پاتې کېږي، خو جنرالي تاسو ته ښیم دلته دا ملګری دی دا کرایم سین چې کوم ګاډی دی، نو دې کې دی انچارج د دوی سره به خبرې اترې کوو. تاسو که لږ شانتې موږ ته ووایئ د دې د کرایم سین چې کوم ګاډی دی، نو د دې حوالې سره که تاسو راته ووایئ چې دې کې څه تاسو کومه ټیکنالوجي ده هغه څنګه طریقه دې کې د فنګر پرنټس لیټیسټ ټیکنالوجي ده، د ډي ان اے سیمپل کلیکشن، د ډي ان اے سیمپل اکثر نن سبا چې کوم موږ سره کرایم کېږي لیټیسټ کرایم دی، نو هغې کې موقع واردات نه فنګر پرنټس کلیکټ کول، ډي ان اے سیمپل کلیکټ کول، د هغې نه عام کیسونو کې شواهد اکټا کول او هغه شواهد محفوظ طریقې سره لیبارټرۍ ته ترسیدولو دپاره دغه کوو. دې کې موږ سره لیټیسټ ټیکنالوجي ده فوټ پرنټ والا، چې کوم موږ ټایر پرنټ، فوټ پرنټ مختلف اکوپټډ دی دا موږ سره دا دغه چې کوم دی نو لیټیسټ ټیکنالوجي دپاره موږ سره دا تاسو ګورئ کتی شي تاسو دا موږ سره مکمل هر یو شی خپل موجود وي چې موږ ته په موقع واردات کې هلته څه ضرورت راځي نو هغه ټول سامان دلته موږ سره دې کې اکوپټډ دی. دې کې تاسو نه پوښتنه کوم دی کې اورال څومره سامان موجود دی د یو موقع مناسبه سره؟ فرض کړه تاسو کیمره هم دلته تاسو وایئ چې لومبۍ کیمره موږ یوز کوو. موږ چې لومبۍ لږ شو نو لومبۍ کې موقع واردات موږ په ډیجیټل کیمرې په ذریعې سره خپل هغه کې محفوظ کړو، ځکه که چېرې ان کیس موږ نه تاسې معمولي څه شواهد پاتې شي موږ هغه د کیمرې په ذریعې سره وګورو، بیا چې دلته راشو موازنه کوو، د هغه کیس موږ موازنه کوو چې څه داسې دي چې هغه موږ ته د کیمرې په ذریعه معلومېدلی شي، څه داسې دي چې هغه موږ ته فنګر پرنټس په ذریعه معلومېدلی شي. موږ سره لایټ سورس ته پکې لیټیسټ ټیکنالوجي چې کومه ده چې لایټ سورس ته هغه د موږ سره پکې فوټ پرنټ ته پکې ټایر پرنټ ته پکې موږ سره فنګر پرنټ ټیکنالوجي ده، پویزنز دغه د پکې پہچان کېدو لپاره دغه میجرمنټ لپاره یو کیس چې کوم کرایم سین ته جوړوي اندازاً په هغې باندې ټایم څومره لګي چې تاسو شواهد جمع کوئ؟ مونږ چې نارمل کیس ته ځو چې دا غلا کیس وي نو هغې باندې 2.5 غنټې 4 غنټې، چې داسې ډکیتي وي غټ کیس وي نو مونږ پکې 4-5 غنټې نارملي په هغې کې لګیو سره فل ټیم هغې کې لګیو نو هغه مونږ وایډ اپ کوو. صحیح، ډېر مننه، تhank you. د خپل اړخه که څه میسج ورکول غواړئ یا اوورال خو بس زما میسج دا دی چې کوم ځای کې وقوع وشي نو کاینډلي هغه مونږ چې وردو نو مونږ د عوام چې کوم دي دونه اوایر نه دي، هغې ډسپرس کړي وي، مونږ نه شواهد اخوا کړي وي، نو مهرباني وکړئ لکه یو کیس وشي یو ځای کې موقع واردات وشي پولیس ته اطلاع وکړئ، خو هغه شواهد چې کوم دي نو هغه ضایع کوئ ما. ډېر ښکلی مزدار میسج. اس پی انویسټیګیشن سره به هم خبرې اترې کوو دې حوالې سره، خو څنګه چې دوی خبره وکړه نو شواهد یو موقع کې واردات وشي، هر قسم واردات چې وي نو هغه ضایع کول هغې له لاس بالکل د سره مه وړئ او د ټول نه اول پولیسو اطلاع کوئ چې څومره خلک یې د هغې نه غږ کوي. مخکې ځو اس پي صاحب سره کلوزنګ کې خبرې اترې کوو، نو راځئ چې د هغوی خبرې وورو. ښه، څنګه چې تاسو د کرایم سین ګاډي وکتو دلته موږ سره اس پي انویسټیګیشن چې دی نو افتخار شاه صاحب موجود دی، دوی سره به خبرې اترې کوو خصوصي طور باندې د دې چې کوم سچویشن څنګه چې تاسو دغه کوم کس خبرې واورېدې چې یاره کوم موقع چې دا شواهد تاسو ضایع کوئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه محبوب بھائی کا خیر؟ زه تابعدار یم. خیر د خان په خیر اله د کرایم سین حوالې سره جی تاسو راته ووایئ کرایم سین اورال د ګاډي چې کوم دی یا د یونټ چې دی دا خو موقع ته ورسي او هغه ځای کې چې دی چې کوم کرایم شوي وي د هغې کمپلیټ 4-5 غنټې انویسټیګیشن وکړي، شواهد راجمع کړي. څه پیغام ورکوئ خصوصي طور باندې تاسو خو د دې ټیم کې نوښار کې ایز ا اس پي تاسو په خپله کار کوئ، نو د دې حوالې سره راته ووایئ پیغام راته راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. کرایم سین یونټ چې دی نو دا په هر ضلع کې زموږ افسرانو او دغه دا جوړ کړو. جی جی دا د دې دپاره دی چې ته کله کرایم دغه ته یو وقوعه وشي یو جرم وشي نو اکثر په داسې شواهد چې کوم د موقع نه موږ ته میلاویدي شي نو هغه
یا ضایع کیږي یا په پراپر طریقې سره اوچت نه کړي شي نو د هغې نقصان وشي کیس ته. نو داسې ته دې ډیټیل درکړه چې دې کې آلات هم خو جدید دي او دغه هم پکې ټیم یې ورته ټرین کړی دی. د دې خپل ټرین ټیم دی، هغوی په فنګر پرنټس هم پوهېږي، فنګر پرنټس تازه کولو باندې هم پوهېږي، ډي ان اے سیمپل کوي، د ډاکټر مدد هم په هغې کې اخلي. ځینې شیزونه دي په خپل هم اکوپمنټس ورسره شته، کټس ورسره شته، دا دغه کېږي ټریس آوټ کوي په خپله دې ټریس آوټ کوي. نو دا په هره ضلع کې دا یو کرایم سین یونټ دی، دی به مخکې ځي، دی به هغه سیز کارډن کوي او څومره شواهد چې دي چې دا په داسې طریقه باندې اوچت شي چې هغه خراب نشي او کیس ته څومره پورې دا کرایم سین دا یونټ چې دی تاسو له مدد درکوي په یو وقوع کې؟ نو کرایم سین ډېر بنیادي سیز دی او 100% به موږ دا ووایو چې د دې په مدد سره کیسونه زموږ حل کیږي او دغه کیږي. او میسج بیا دا دی چې همیشه دپاره چېرته غلا وشي، چېرته خودکشي وشي، ډېر کیسونو کې یا چېرته جګړه شوي نو عام خلک لاړ شي او هغه څیزونه ټچ کوي. نو پوه خلک چې کوم د دې میسج نه هم خبر شي نو ښه طریقه دا ده چې کوم خلک دې ته راغونډېږي چې هغه هم د هغې نه لرې وساتي او په خپله دې ټچ نه کړي. که هلته کې خولونه پراته وي، که هلته کې وینه پرته وي، که هلته کې نور څه داسې چیزونه د ملزمان یا د دغه نه پاتې شوي نو چې هغه ټچ هم نه کړي او هغه ضایع هم نه کړي. ډېر زیاته مننه، تھینک یو ویری مچ. څنګه تاسو د اس پی انویسټیګیشن خبرې واورېدې. زموږ مقصد صرف دغه دی چې تاسو ته یو کرایم سین یونټ دی، دغه څه کردار دی د پولیس چې په هغې کې څه کردار وي. دې کې بنیادي خبره دا ده چې کوم ځای کې هم کرایم وشي، الله دې کرایمونه نه کوي، خو که بیا هم وشي خامخا دنیا ده، نو تاسو به کوشش کوئ چې هغې ځای له بلکل د سره ګوتې موړئ چې کوم پورې پولیس نه رارسېدلي هغوی یونټ یا کرایم یونټ